السلام علیکم، زه حسین احمد تاسو سره د کیوبک ډیکوریټر پشاور نه. نن موږ دلته یو ورکشاپ کیو چې دا سټوډنټان دي مسره او دې ته موږ نن د بو کوشن جوړو. د هغې طریقه ورته ښایم. مینهوالو که چېرې تاسو زموږ یوټیوب چینل اوسه پورې نه سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ دا سبسکرایب کړئ، لایک کړئ، د بیل آیکن هغه بټن هم دباو کړئ چې تاسو زموږ ویډیوګانې د هغې نوټیفیکیشن بر وخت میلاویږي او تاسو ته د زده کړې موقع میلاویږي. ها مینهوالو تاسو ته موږ ښایو بو کوشن چې بو کوشن څنګه جوړیږي. د هغې دپاره موږ 16 انچ یعنې 14 انچ کپړه اخلو. 14 انچ داسې په چوړایۍ کې، 14 انچ په لمبایۍ کې، یعنی مربع شکل کې موږ 14 انچ کپړه اخلو. د هغې دپاره موږ سره دې کې د میرون کلر چې کوم دی دا ګل دی نو موږ د کمبینیشن دپاره دې سره بله کپړه اخیستې ده، ساټن کپړه، سلکي کپړه چې ورته وایي. دې کې لږ شاین دی، دا ورسره لږ ښایسته راځي. د دې د پاسه بو چې موږ جوړو هغه موږ د دې سلکي کپړې ساټن نه جوړو. نو دا ورسره موږ د کمبینیشن لپاره اخیستې ده. خو دلته چې دا کپړه ده 16 انچ ما د هغې برابر واخیستله دې سره او تقریبا دا 6 انچ ما د دې نه زیاته واخیستله بو جوړول لپاره. جی نو دا کپړه موږ واخیسته. تاسو دا کتلی شئ برنۍ کپړه 16 انچ فکس ده او دا تقریبا 6 انچ ما د دې لپاره زیاته واخیسته. اوس به دا کپړه موږ لرې کړو دې نه او دې کې به موږ بو کټ کړو. جی د بو دپاره دا کپړه ما داسې واخیستله، دا مې داسې څلور غبرګې ونیوله، دا به دلته موږ کټ کړو. جي داسې دې کې ما لږ ګولایش راوستلو. دې کې ما ګولایش راوستلو. جي 16 انچ دا ما پرېښودل ته، دلته دا ګولایش راغی، دلته دې بل طرف ته دا ګولایش راغی. جي دا کپړه ما دلته ګولایش یې کټ کړله. دا د دې لپاره چې دا دلته دې سره برابر شي او دا اضافي ده چې بو جوړېږي دې لپاره دا راغونډېږي. د دې لپاره دا پاسنۍ کپړه د دې نه 6 انچ زیاته موږ اخیستې ده. اوس دا چې کوم موږ دغه اخیستې ده دې سره د ښایست دپاره دې د موږ پیکو هم کیلو شو جاپاني، مختلف قسم د خپل کلر د خپل دغه مطابق تاسو دلته فیته هم لګولی شئ. چې اوس موږ په دې سر کې دا فیته لګوو. دا فیته په دې باندې لګي. لګي لګي په دې باندې دویمه ګیندم او په سوکه باندې دا فیته ولګېده یو طرف ته. دا فیته موږ لګولې ده. جي دا بس لکه شان استري کړو چې دا اواره شي. دلته به په دې کې موږ سنټر کې هم نشان واچو ځان ته. دا ما نشان واچولو چې موږ ته ښکاره شي. اوس به زه په دې کې د بو دپاره به زه چونټ جوړ کړم. جي دلته دا ستن ما راواخیسته، دلته مې ستن پوهه کړه. تاسو کیمرامین صاحب ته وایم چې دې مینهوالو ته دا د نږدې نه وښیي چې هغې ته پته ولګي. دا ستن مې راواخیسته او په دې کې زه کچه ټکونه اخلم. جي دا موږ دې سر ته راورسېدو. دې کې دا چونټ راغی. دا چونټ پکې ما راوستلو. جي دې کې به زه دا دلته یو ټک واخلم چې دلته دا ونښلي خپله کې. دا چونټ جوړ شو. جي دې کې دا چونټ جوړ شو. دا د بو هغه دغه دلته راغی جوړ شو. دا دغه اوس به دې کې زه دا سنټر معلوم کړم. جي دې کپړه کې مې سنټر معلوم کړو او ورسره مې دې کپړه کې هم سنټر معلوم کړو. دې کپړه کې سنټر معلوم شو. اوس به دا موږ راواخلو. دا کپړه به زه راواخلم. دا سنټر به موږ دې سره یو ځای کړو. دا سنټر ما دې سره یو ځای کړلو او محمد علي دا واخله. دې ځای نه سټارټ واخلي، یو انچ دې خوا کړه، دلته 3 پلیټه واچوه نري نري. دا سنټر به دې سنټر سره یو ځای کې بیا به دا دلته یو انچ دلته کم اخلي، دلته 3 پلیټونه واله نري نري. دا تاسو ته اوس دا ښایي چې دغه هغې سره سټیچ کېږي. کیمرامین صاحب دا وښیه پکې
نور هم ورنږدې شه 1 انچ کم واخله دغه ځای کې دلته دا دې باندې لګوي دې کې 2 پلیټونه اخلي نری نری دا سنټر به سنټر سره ملاو شي پلیټ واخلئ دا وشو جی دا ستاسو در مخې بو تیاره شو په دې باندې په دې کوشن باندې دا بو تیاره شو په دې د ښکلا او د ښایست دپاره موږ دا فیته ولګوله دلته م چونټ ورکړلو اوس به دا موږ بیک سایډ سره څنګه دا کوو سټیچ کوو ورسره ګنډو به ورسره دا ما یو کپړه واویستله د پاسه مې پې دلته په بیک سایډ کې تاسو زیبه هم لګولی شئ او همداسې هم دا کپړه ایږدلی شئ دا ما راواغېستله د دې مطابق دا پې زیاته ده دا به موږ ورخوا کړو لږه چې کله دې کې کوشن ورکوو چې کوشن پکې بهر نه ښکاري جی دا بو تیاره شوه دې پورې وګنډلې شوه دا دې سره بیک سایډ سره موږ اوس سلای کوو جی دا موږ په دې باندې چارو طرف ګنده ووهله دا د دې کونه ووتله جی دا موږ په مخ کړله دا شکل راغی دا کوشن دې له به موږ لږ شان دې سیډونو له اسري ورکړو دا سیډونه بوله لږ اسري کړو دا به صفا شي جي او ښایسته به ښکاري هر کله چې کار کوئ صفا کار کوئ چې ستاسو لاس په صفا کار باندې مخته شي ټول عمر به بیا صفا کار کوئ دا کوشن تیار شو اوس دې سنټر باندې موږ دلته یو ګل ایږدو ګل جوړو تاسو سره ګل طریقه هم ښایو جي د ګل طریقه دا ده چې د ګل لپاره ما کپړه واغېسته خو ګل په کراس کپړه کې اوریب کپړه کې ښایسته راځي هسې خو ګل په سیده کپړه کې هم جوړېږي په اډه کپړه کې هم جوړېږي خو دلته موږ ګل دپاره کراس کپړه اخلو کټینګ سټارټ کړو جي کراس کپړه زه کټ کوم دا کراس کپړه ما سره کټ شوه د دې لپاره به اوس دلته 4 انچي دا 4 انچي به زه کپړه کټ کوم سټاپ دا 4 انچي کپړه موږ دې له کټ کوو پلنوالي کې جی یو ګل چې موږ جوړو د ګل دپاره موږ دا 4 انچي کپړه واغېسته اوریب کې په کراس باندې بیا دا کپړه چې موږ ناپ کوو دا تقریبا 100 سانتي میټر موږ دا کپړه پکار ده یا که په انچونو کې اخلئ تاسو له 40 انچي کپړه واخلئ 40 انچي کپړه ما دلته واغېسته دا مې کټ کړله اوس دا کپړه چې کوم ده دا 4 انچي کپړه دې له مې دلته دې سر ته لږ نوک ویستلو داسې اوس به دا کپړه موږ راماته کوو په دې باندې به موږ ډبل به کېدو ګنده پې سټارټ کوو دا کپړه موږ ډبل کړه دا د دې څوکې نه موږ ګنده سټارټ کوو داسې ګولایش کې تاو شوم او اوس به دا دې باندې موږ ګنده وو چې دا کپړه ډبل شي تر اخره پورې موږ دا رسوو دا کپړه کې ګنده والې شوه اوس په دې کپړه کې پلیټونه اچوو نري نري پلیټونه په دې کې واچولی شي تقریبا نیم انچ پلیټ په دې کې موږ اچوو اوس نیم انچ پلیټ په دې کې جی په دې طریقه سره به تاسو په دې کې دا پلیټونه واچوئ تقریبا نیم انچ پلیټ او نیم انچ فاصله کې دا یو پلیټ اچولی کېږي جی مینوالو موږ په دې کې دا پلیټونه واچول نیم انچ پلیټ نیم انچ فاصله کې اوس دا موږ سټارټ کوو دې لپاره موږ ګلوګن پکار دی موږ سټارټلو بسم الله الرحمن الرحیم دلته ما ګلوګن لګول شروع کړل نری نری دا ګلوګن چې راځي دا ګل چې وي که نه لاول غوټی وي دا ګوره غوټی وه اوس دا غوټی شوه دا به موږ مخکې بوځو اوس هسې په دې باندې نری نری ګلوګن اچو او داسې دا زه راتاوهم چې راتاوهم رو رو د ګل شکل اختیار کوي دغه دی دغه زما په لاس پورې بیا نښته دا دغه شو زبردست دا رو رو ګل جوړیږي دا ګل جوړیږي جی مزید به زه په دې کې نور ګلوګن واچوم داسې نری نری او دا موږ راتاوهو او دا جی ګل تیارېدو والا دی جی دا ګل تیار شو جی اوس دې ګل دپاره دغه کوشن دپاره موږ یو ټی شان جوړو چې ټی پکې واچو د هغې دپاره موږ له
6 انچ په پلنوالي باندې کپړه پکار ده او دا ما سره د 12.5 انچ په اوږدوالي باندې دا کپړه ده. 6 انچ باندې زه دا کپړه کټ کوم جی. دا کپړه ما کټ کړله. دا سوکه نه ده، دا مې ونه لکشن کراس کې کټ کړه. دا بل سوکه مې د بل کراس کې هم کټ کو. اوس به دې ځای نه موږ ګینده سټارټ کو بخیر او دا به دلته دې ځای نه سټارټ کا دې منځه پورې راشه جی. دا موږ به ګینده پې وواله. دا اوس لږ اسري کو چې د دې دا ګینده کښېني او دې کې نفاست او ښکلېوالی ښکاره شي. دا اسري شوله په دې موږ اسري وواله جی. دا د دې بو تیاره شوې ده موږ سره. اوس دا بو داسې طریقې سره زه دې کې لګوم جی. دا اوس دلته موږ په ګلوګن سره به دا زه دلته یو ګلوګن یو ساس کې وکم دلته چې دا خپلو کې ونښلي. دا ونیسئ، دا خپلو کې جي دلته ونښتلو. دا یو طرف تاسو به دې دغه ته خیال ساتئ چې دا یو طرف اوږد پرېږدی، دا بل طرف لنډ پرېږدی. اوس دا ګل به زه راوالم. دې ګل ته هم زه شا طرف ته ګلوګن واچوم داسې ګیر چاپېره چې دا دې سره موږ ونښلو. دا ګلوګن ما راواغېستو، دا مې دې باندې ولګولو او دا ګل به زه اوس دې باندې داسې لږ به یې پریس کړم چې دا په دې باندې ولګي، ښایسته ښکاره شي. دا تیار شو جي. دا کوشن مزیدار بو والا کوشن تیار شو. اوس دې کې موږ فیلنګ کوو. ستاسو تر مخې ښکلې بو والا کوشن تیار شو او دا مطلب په دې باندې ګورو لګېدلو. دا د دې ټۍ ده، د دې په ښایست کې اضافه راوستې ده. دا موږ په دې باندې د ښکلا دپاره مزیدار دغه لپاره ریشه لګولې ده. کوشن جوړ شو ستاسو تر مخې او په ډېر کم وخت کې تاسو دا کوشن په خپل کور کې جوړولی شئ. دا و د کوشن طریقه او موږ دلته نن کلاس واغېستو په شب قدر کې. تاسو د خپل ځای مطابق د فرمایش مطابق کلاس اخیستی شئ. موږ حاضر یو ستاسو په خدمت کې او داسې ښکلې ښکلې کوشنونه، بیډشیټې، بالښتونه، پردې، هر یو شي زده کولی شئ. دا زموږ د نن ورکشاپ چې موږ تاسو ته په دې کې دا کوشن جوړ کړو. دا زموږ سټوډنټان وو. تاسو پکې خپل نوم ظاهر کړئ جي. تاسو څه نوم دی؟ شمس الرحمن بھائی، جواد خان، رحمان الله بھائی، محمد علي بھائی، جمال سعید بھائی. دا زموږ ټیم د دې مخکې موږ دا کوشن جوړ کړو او دوی به تاسو ته وایي رحمان الله بھائی چې دوی څنګه زموږ په دې ورکشاپ کې څه زده کړل، پوه شو پرې که نه. بسم الله الرحمن الرحیم. دې وخت کې شب قدر بازار کې حسین احمد صاحب سره موږ کلاس واغېستو او ډېر په اسانه طریقه باندې هغه موږ ته دا کوشن لکه موږ پرې پوه شو او اوس دا موږ په خپله لکه جوړولی شو. چې نو زموږ د رابطې نمبر دی 033391777687. دا ورنه د ویډیو انشاءالله تر بل ویډیو پورې تاسو اجازه غواړو. الله هم خوشحاله او باد لره.